الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة زمر پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 1. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. تیرہ شوی رکوع کی د مؤمنینو او د مشرکینو دغه شان د موحدینو او د معاندینو د کافرینو او مکذبینو تذکره وشوله. الغرض دوا فرقی مخکی ذکر شوی چې د هغې فرقو الزمر د وجنه دا نوم هم د دې صورت خوده شوی دی. دی آیتونو کې اوس د دغه دوانو فرقو انجام ذکر کوي چې د مؤمنانو لپاره خو الله تعالی اجر او ثواب مقرر کړی دی او د دغه کافرانو معاندینو لپاره د دغه مکذبینو لپاره الله تعالی عذاب په آخرت کې مقرر کړی دی. الله تعالی ارشاد فرمائی فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء. چې څوک ته ډیر زیات ظالم ده هغه چانه چې د الله تعالی تکذیب کوي، الله تعالی باندې دروغ تړي او قرآن چې کله هغه تراشي نو د هغې هم تکذیب کوي. د دې کس نه لوی ظالم په دنیا کې بل نشته دی. بیا د هغه د پاره ځای مقرر کړی دی الله تعالی، هغه ځای جهنم دی. الیس فی جهنم مثوى للکافرین. آیا نشته دی په دوزخ کې ځای د کافرانو؟ بلا ولې نه؟
دا غي د پاره خو جهنم جوړ شوی دی، دوزخ دا غي د پاره جوړ شوی دی، هغه بدغه دوزخ ته داخلي. دی خلکو ته چې وکلا قرآن مجید مخه ته پیش کړی شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته احکامات ذکر کړل، نو دیو به انکار کاو، دیو دا دروغ خبرې دي، قرآن هم دروغ دی. نو چې کله به قرآن ته دروغ وي نو د دې مطلب دا شو چې دی په الله تعالی باندې دروغ وي، نسبت د دروغ الله تعالی ته کوي. او دویمه وجه دا ده چې کله به دی سکار شروع کاو دی مشرکانو، او هغه کار به د شریعت مخالف و، د توحید مخالف بو، او دیو به منع کولی شو د هغې نه، نو دیو به زر وي د دې خو مونږ ته الله تعالی حکم کړی دی، دا ځکه مونږ کوو. نو ګوره دا په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي. او زر به وي قالو وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها، زمونږ پلار او نیکه چې کومونو هغې به هم دا چلونه کول، او والله امرنا بها په دې باندې خو مونږ ته الله تعالی حکم کړی دی، نو دا به په الله تعالی دروغ جوړول. الله تعالی د دیو د پاره هم د دغه وجنا چې د الله تعالی تکذیب کوي، د قرآن تکذیب کوي، د هغه د رسول تکذیب کوي، الله تعالی دوزخ ته داخلي، جهنم ته. فمن ازلمو پس څوک ته ډېر زیات ظالم ممن د هغه چانه، یعنی لا احد ازلم، هیڅوک د دنه ظالم نشته دی. کذب علی الله چې دروغ جوړ کړل علی الله په الله تعالی باندې، وکذب بالصدق او دروغ وګڼل بالصدق، بالصدق نه مراد قرآن دی. اذ جاءه کله چې راغی دته، الیس فی جهنم مثوى للکافرین، آیا نه دی په دوزخ کې مثونځې للکافرین د پاره د کافرانو، یعنی دا خو دی خاص کر د هغې د پاره. والذی بمانا د الذین سره دی، والذی اوها کسان جاء بالصدق چې هغې راتګ وکړ بالصدق په رښتیا سره، مراد ته څوک دي؟ نبی علیه السلام او دغه شان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ځکه خو ورته صدیق وایي چې هغه رښتیا ویلي. دا د اهل ایمان او حال بیانوي الله تعالی چې کوم خلق رښتیا وایي او د رښتیا او ملګرستیا کوي، نو هغه خلق چې کوم دي هم دغه تقوادار خلق دي، د دیو د پاره الله تعالی هر قسم انعامات مقرر کړي دي. والذی او چاچی جاء راولو بالصدق رښتیا خبره، وصدق به او چا تصدیق کو داغه، اولئک هم المتقون هم دادی پرهیزګاران خلق. کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د معراج نه واپس راغی، نو دا خبره دا واقع د دې ذکر وکړو، اچا او تغاړه نه کې خودا داغي تایید داغي منلو ته، صرف ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه وی بالکل ترشتیا وی، الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم هغه ته بیا د صدیق لقب ورک. اولئک هم المتقون هم دا خلق تی پرهیزګاران ځان بچ کوي الشرک د شرک نه، لهم ما یشاءون د دې لپاره انجام ذکر کوي، لهم ما یشاءون د دې لپاره وي ما هغه څه یشاءون چې دی غواړي عند ربهم د دې د رب سره، ذلک جزاء المحسنین دا جزاء د المحسنین دا نیکوکارو خلق. کوم خلق چې نیکوکار دي نو الله تعالی هغوی ته دغه شان ښه بدله ورکوي، دا بدله ده ښه بدله ده د هغه کسانو دپاره چې څوک نیک کارونه کوي. لیکفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا، عاقبت او انجام ذکر کوي. وسه
چې الله تعالی دومره رحم په دې خلکو باندې ولیکي ليكفر الله د پاره د دې چې اورېږي الله تعالی د دینه اسوأ الذي دلته کې اسوأ په معنا د سیء سره ده سیء ليكفر الله د پاره د دې چې اورېږي الله تعالی د دینه اسوأ الذي بدیان هغه عملو چې دیو کړی وي او یجزیهم او جزا ورکړي دي ته اجرهم د اجر د دې باحسن الذي كانوا يعملون په خی بدلی هغې سره كانوا يعملون چې ودي کول به باحسن په معنا د حسن سره ده الیس الله آند الله تعالی بکافن عبده کافی عبده د خپل بنده د پاره ويخوفونك او داخلك يري تعالی را بالذین من دونه په هغه سره چې وی دي رابلی د الله تعالی نه ما سیوا ومن يضلل الله او څوک چې گمراه کی الله تعالی فما له من هاد پس ندی داغي د پاره من هاد